وی بچی د ما پلار له به یو سړی راته هغه بوخان ساتل خو د هغه د پنډۍ پورې دا خپنه وه وی یو ځل وی ما د هغه نه په کتاب کې د مار خبره راله نه هغې مار پورې هغه خبره شروع کړه وی یو ځل ورته ما وی چې با کاکا دا ستا د خپه د کونډۍ پورې ولې نشته وی چې بچی چېرته بل وخت کې به راشم او بیا به درتالي ویم وی یو ځل راغی وی راته وی چې مسعود شاه بابا ته وی چې روځه او بیبې ته وی چې باندې که بارانو وی چې راووته وی به ما مور ته وی چې باندې که وی کېناستم وی ما ته وی چې مسعود شاه بچې په دې اوښانو باندې موږ په دې صحرا کې په میلونو مزل کوو وی یو ځل را سروخان په صحرا کې روانو وی زما د اوښ په دې اوښه باندې ورغی د هغې نه خپل حاجت پوره کوم وی ما وی چې دا خو صحرا ده او مزل هم زیات دی وی چوکه باندې مې هغه اوښ ووو وی هغه خپل حاجت پرېښوده د اوښې نه پوره نه که خوړه کې یې واچول وی زما په دې اوږه باندې څادر پروت دی وی روان یم وی چې روان یم یو ځای کې دې اوښ په ما باندې حمله وکړه او زما د اوږې وواله وی چې وی واله څنګه وی څادر ما نه پرېوه زه الله بچ کړم وی غر مې والې وی چې شاته مې وکتل وی د اوښ په هغې څادر د پاسه ځان مږي او ځان یې پې سملوړی جوړ سړی مې را پرځولی دی وی چې ما ته وکتل چې منډې وی اوښ را پسې راغرول نو خو صاحب هغه منیجر خو چې یو قدم دلته ږدي نو بل د ور نه باک دی هغه سره به څوک منډه وی وی اوښ را پسې دی زه مخکې یم هېڅ څوک بادي نشته چې ته ځان بچ کړم وی خو را نږدې شوی ما چې الله ته به مې بچ کړې وی یو شړ کوي وی هغې کوي ته مې ورو دانګل زه اوښ لاړ شي روبځم وی چې ورو مې دانګل وی د الله شان ته ګوره په هغې کې یوه ګټه ده منګرې مار پې ناستی منګرې پښتانه وایي چې منګرې دي وخوري ربه دي کې یا خدای پاکه لاندې مار او بر اوښ بړډېږي وی د اوښ راسته اوښ سر راښکته کړي او بړډېږي وی سترګې مې پټې کړې دي او یاد کلسي ویم په ځان چوپ کوم مار ته ګورم وی سترګې مې راسې پټې شوې وی لږ ساعت پس ته د اوښ برلال شته اسم نشته چې لاندې مې وکتل په ګټه منګرې مار هم نشته خو د دې اوښ د خولې نه دا زګ لاندې را پروت دی وی چې بره وختم وی اوښ صیبه مړ پروت دی او د خولې نه یې زګونه بیدل ما خو سپلی غورځولې خپې مې زخمي وي وینې ته بیدلې منډې مې والې وې وی پوه شوم چې د دې اوښ د خولې نه دا زګ را پروت دی مار ټوپ کړی دی اوښ له ټک ورکړی دی وی اوښ پړسېدلی دی وی په دې خوله باندې مې وله په دې خپله ته ورکړه چې بچې ما پسې منډې والې خپې مې زخمي وې د هغه په خولې زګ راغلی و هغه زهریله زګ وی خپې ته مې لاړ پې مې لږ ساعت پس خارښ شروع کړه په ځان باندې نیم پې وی څه مزل مې وکړه بس را پروت یم اسپتال کې په هوش کې رال اسپتال کې پروت یم چې چا اسپتال ته بوتلی وی خپه مې نه وه د کونډۍ پورې ما وی خپه څه شوه وی خلک به تپوس ته راتلل چې ته خو پلانکي الله د مرګ نه بچ کړې هغه اوښ چې ته زهریله شي خوړلی دی پته نه لګي چې څه چل شوی دی ستا خپې سره جنګېدلی دی او بلا مارغان حیوانات مړه پراته دي خلک د غوښې له راځي چې وخوري هغه حیوانات مړه شي وی ما ورته ټوله قصه وکړه دا مې اوښ له په زخمي خپله ته ورکړه لاندې مارو اوښې خوړلی دی نو زما هغه خپه لږه لږه پرېوته د کونډۍ پورې رانه خپه پروتې وه د هغې زهر و دومره اثر دا رانه هغې سره پروتې ده یو اوښ ته وګوره یو اوښ چې روان شو بیا مالک نشي سمولی دا غټ اوښ رب العالمین ستا تابع کړی دی هغه اوښ الله ستا تابع کړی دی ګیا ورکې اوبه وله ورکې